صدرکا جمع کئی بقرآن ستاسینا یا جمعہو لکا فی صدرکا جمعہو فائل خدای جمع کئی بیتانا رستا خدای ستا پسینہ کے نو صدرکا منصوب شو بنزد الخافض یعنی جمعہو لکا فی صدرکا خفی نشتا منصوب بوے جمعہو لکا صدرکا جمع کئی بخدای پاک تالا را قرآن ستا پسینہ کے نو صدرکا چشینو فائل شو دا جمعہو اور اسناد مجازی شو اور چه صدرکشنو منصوب بنزد الخافض اور دا جمع فاعل خدای پاک و تقرأه لولبه غنیمک و سینه به در لیادی و فجمع به لولی فیدا قراناه نو چکم وقتی منگا تا تلولو یعنی زمان ملیکی تا تلولی دا یاد لره کم فیل کی چی دخل دا اسباب و دا ملیکوی خصوصا حالتا خدای پاک تعبیر پا جمع سرکن انا انزلناه قرآن عربیه قرأناه لستل با حضور مبارک تا پا واسطه دا جبریل کی دا خدای دارین تعبیر پا جمع کئی فائل حقیقی خدای پاک تے او دے واسطه را فیدا قرآناه کم وقت چی منگا لولو تا قرآن ملیکی بلستا ملیکی پا کی شاملی تعبیر تے پا جمعش دویمہ نکتہ دائی گوری دا بادشاہ تعبیر دا زان اکثر پا جمعی تعظیمہ منگ بادشاہ بدا کارو کو دا زمون فرمان دے منگ در تدا حکم کو نخرے بادشاہ رے فیدا قراناه چی منگی تا تلولو دا خدای تعبیر دا زان نا پا جمع سراو کو لیکن بادشاہ دے یا پا کی دخل دا ملیکو دے نو تعبیر تی پا جمع سراو شو فیدا قراناه چی منگی لولو پتا فتبی قرآن خیال کوا دلستو دا غی قال فاستمع له وانصت دا وقت وکی دا خاموش و سیگا دا معنی دا اتباع دا قرآن استماع قصدن و ارادتن متوجه کی دو دوئی وانصت و خاموش و سیگا دکا خاموشی چنین بے استماع کی گی جس سڑے خبری کیوں دا بلچا کلام مسوری ثم ان علینا بیانا نو بید آئی وضاحت زمونگا پزیمہ دے دا آئی معنی بتا تخیو مفہوم مراد و مقصود دا آئی پا تفسیر کی وی ثم ان علینا ان تقرأہو بے پا منگا دا چی منگ بے دوبارہ لولو پتا دا بیان تفسیر دلتا پا تقرأہو سا بظاہرہ دا طالبان پہ اصطلاح کی او شنی امر دی ذکر تقرار پا کیا رہا ہے مخی خدا وعدہ اکرا ان علینا جمعہ و قرآنا فیدا قرانا فتبی قرآن دا خیو دلشو ثم ان علینا بیانا ان تقرأہو بے بیتلو لے یوزل خلستل لالنو دا دویم دل لستل سمطلب دی یوزر خوئی خدای پاک بے زمون پا ذمہ دے لستل دے کلام ستا پا جر نو بیننا علینا بیانا بیان خو بظاہر وضاحت دا مراد تا وینا لستوت علماء دید بجوابک اول جواب خدا شاہ صاحب دے چرا وحم دے دراوینا دا ان تقرہور بے جملی سراو دلتا نو ذکر دا حدیث مبارک بار بار راشی پا کتاب التفسیر و پذینو کی نوالتا ثم ان علینا بیانا ان نبینہو ثم ان علینا ان نبینہو بیان بے درتو دا تقرأو لفظ دلتا ندراغلی دا چرتا دراوینا وحم راغلی مخی تقرأہو نو دلتیم تقرأہو دوبارہ ذکر کر دار چنا دوارا سیدی ان تقرأہو قراءت دا حضور خپلزان سارا
دا معنا د رمبه جمله شو او دویدم چې تقرهو راغین قرات د حضور په خلقو نو او دو عده خدای وکړي ستا په جبه ځان سره به چې عاده دا زما په ذمہ ده او ستا په جبه چې خلقو ته به بیانې دا زما په ذمہ ده یو قرات فی نفسه یو قرات علی الغیر ده نو رمبه کې ان تقرهو قرات فی نفسه فی قلبه ان تقرهو دین شراغل نو قرات علی الناس والمسلمین والمؤمنین ده نو تکرار آنگه فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك پس دے وعدے و کرم و احسان الہینا چه خدای ورسر وعده و کرشون دی مخوضا چه جبریل برائے جاتاہ جبریل استماع وقت بے ورتکی خود فیدن طلق جبریل چه جبریل بلا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه من دبا لستل کسران چه بولت جبریل لستو بغیر دا مخی دا شنڈ خوزولونا پخپلا بے پا جبا یادو خدای ورطه صرف وقت دا نول لستل تکرار یا فهم دا معنی و دا مراد دا برتزکم غم مکاوا دا طالبانو یو کچھنی سوال لے قدی ما الفاظ دا حدیث و معنی کی سوال دا دے چی حضور مبارک خوب تحریک تا شفتینو کاؤ ذکر مخکتیر شو فکانا یحرک شفتیه ابن عباس آغاو که سید ابن جبیر تا سید ابن جبیرو که خپل شاگرد تا شاگرد او خدای ورطوی لا تحرک بهی لسانکا جبا مخوضا نا عمل دا تحریک دا شفتینو منکی خدای دا تحریک دا لسان نو گویا آیات جواب موافق دا واقع و دا حال سرانشو سبب دا نزول دا آیات کو تحریک دا شفتینو او خدای ورطا سے نوی لا تحرک شفتیه بیهی بلکہ لا تحرک بیهی لسانکا نو شفتین جدا شی دا لسان جدا شی پس وقت پیشو الحمدللہ الکه څه کش پش کا وکا یا بده نسوارو تخیال یا چې سړی متوجه سبق تنینو کله شزا را یاد کله بچی را یاد شي کله باټینګ کله لیډری کله پاټه کله اخبار خبره مونږ ټول په دې مرض کې مبتلا استاد سره ستکړه نه ولا به یو بل تویو کنه وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین اما دا مصیبت تے چیزر کی بدارا علا چی کوٹھا تنانوتے موچارا را پسی عمر بند کرنے دما پدلوارا قطعی رہتے نو پدی تش تصور میں درزار شروع زی ہم والے سے پکوٹھا کی انگیٹے ورطا بلد گرم وردم تپوسلا واقعا گرمی دمرز گرمی نبرداشت زما فضل واقعیران مر را پس چا بند کنو بارتا واتے جملہ داسی وزلتا مثل دردار شروع کی فتس تصور بے خدایتا توبیق باسم چرا سبالا یا خوب کی داسی ونم چروانم ور را پس بند شد دا احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ زیارت لتنی قندار کی اکامولی دلتا دغا آخر خی شریف دے و دوی خواجمات تے و شانتا دا زیارت تے خدا خبر لاندې دی خاص دا پاسم ته نه خاله نو خلک په پورو ورکوزي نو خلک ورکوشي زه یې نه کوزي ما چې نه بدل نو هغه ته راځي جنوبي افریقا کې د سرو زرو کارو حاصلو 100 میټر لاندې پزمکي نو د میلې په لفت په خلک کوزيدل نو قتل به نو خلک کوشو زه یې نه کوزي ما چې نه بدل نو هغه ته راځي بارے راتوں خوب تو
ندار په دوبه کې لفټ کې ختم دا د بیلې د غسی خره چې په کسان ما سره نو ما باندې کنه پکار دا چې اوس لفټ روان شي هغه نه ته زما په لور خطر راغله یو لته نور کې یو غلط دی ورله بار سپي وي څه چلې ما دا گیټ خوځینا وې دې لدی کنو ځان ته راکا غنو دغه بشي به روان شي چې مې راکنه روان شي یخلا دا غوړې پارچا راځي او زه ټول استاسو ټول نو زیات ضعیف نو کش پس کاوه چې درته خبر رایا دی خیر دی نو د چی باندې بل توجه بده انور خبر باندې نو یا دې نه برستانه نه تو لینا سبل ماشاءالله یو مولا وی وعظ کا نو مخامخ اوریدون کې ناستو نو چې دبا وعظ کا نو بچاړ نو په دې خو سړی خوشحالي چې زما دې وعظ ته دې سړي ډېره په توجه وکړي خلا نو چې وعظ خلاص نو ته आवाज وکړه وی وعظ ته فن درکوي او وی جړل دی ولې وی جړل مې ځکه چې ستاګره چې خو دې نو ما خپل چیرلې رایا تو زما یو مزیدار چیرلې ډېر وګړي وا ناغه مړ شوی دی نو ستاګره بالکل داغه پځه نو چې تا به خبر کولی مخبر اړه وراړه نو ما ته هغه چیرلې رایا دې دې هغه پځه جاړه ما دې نه غوري نو سوال دا دی چې هغه مبارک خو به تحریک د شفتینو کو او حدیث کې ذکر شو او آیات کې راځي چې په مبارک مخذوا لا تحرك به لسانك وام دې کوم دې او داس دې کوم دې اخی سوال دا شو جواب درې دا دی چې حقیقت کې جبه خوځي خو د جبه د خوځېدو اثر پښونوي ته چې میمه ادا کینو شونډې به دې خوځي چې بې ادا کینو شونډې به دې خوځي حروف شفویو کې حقیقت کې تحریک د جبه سره تحریک د شفتین راځي نو خدای د خپل علم مطابق کلام راولېږي او راوي د خپل علم مطابق خبرې وکړي راوي ابن عباس وغیره خو شونډې مبارک لیدې دم نجبه خو څوک نه ویني چې سړی چاته ګوري چې خبرې کوي خو شونډې ویني نو دی وای چې حضور بشونډې خوځولې او خدای خود پورا واقعاتو د حقیقت نه خبر دی نو خدای خپل کلام د واقع مطابق راولېږي لا تحرک به لسانک ځکه د جبې د تحریک نه خدای خبر دی او د شونډو د تحریک نه د ارایي خبرې د لیدونکي نو تطبیق پکې راغی په حسب د رؤیت سره خبره وکړه او خدای د خپل علم مطابق خبره وکړه نو تعارض او تناقض دفع شو خدامه خبره اصطلاحي دي تحديث مسلسل بتحريك الشفتين وي مسلسلات کتاب دے ما سره یو کما حدیث چاہے کی یو کیفیت نقل شوی په تسلسل سره دې ته حدیث مسلسل وي یو حدیث چې حضور مبارک خبره کول نو خجورې پړې نو صحابي چې راویانو ته بیان کین نو درګه خجور وروړې چې زه خرم او تاسو ته بیان کوم ما شاګرد چې به بل شاګرد ته روایت بیانو نو خجور وروړې چې زه خرم او تاسو ته بیان کوم نو دې ته حدیث مسلسل باکل الماء تمر والماء یو ځای کې حضور مبارک خبره کول نو وی خندل نو صحابي چې تابعی ته بیان کینو هغه خندل نو تابعی چې تبع تابعی ته بیان کینو هغه خندل نو دې ته حدیث مسلسل بالضحك وای حضور مبارک تشهد خو ابن مسعود ته نو داغه لاسه په خپل دوارو لاسونو کېونیو ابن مسعود چې به شاګرد ته بیان کوي نو داغه لاسه د دوارو لاسونو مینس کېونیو ما شاګرد چې شاګرد ته بیان کوي
مدا اغلا سے ددوار لا سنو میاں کیوں نے ہو ندیتا حدیث مسلسل بے اخذ الیدین وی کلا مصافحاوی کلا یو کے یو کیفیت نقلی کلا بل کیفیت ندیتا مسلسلات وی مسلسل بالضحك مسلسل بأخذ اليدين مسلسل بالمصافحة مسلسل بتحريك الشفتين مسلسل بأكل الماء والطعام دا د څه لپاره ورسره دا نقل دی مسلسلاتو کې دا کیفیات ولې نقل کیږي دا خو د اصل کلام او مقصود سره څه تعلق نه لري دا دلته خو یو نوع تعلق راغی چې تحریک د شفتین به داسې کوم خو اشهدو سره مسلسل بأخذ اليدين يدين استفاده وکړه یا حدیث مسلسل بالضحك ضحك استفاده وکړه یا حدیث مسلسل بأكل الماء والتمر دا ما او خجر استفاده وکړه دا غیر حدیث شریف سره تعلق نشته نه په وضاحت د حدیث راځي نه په معنا د حدیث راځي مې فهمې شو نو علماء وی دا حقیقت کې اشاره تثبت او حفظ د دې حدیث شریف ته ځکه چې هغه خبره چې هغه د اصل مضمون سره تعلق نه لري او هغه ورته راوي نقل کی نو دا استحضار د حالت ماضی کوي چې ما ته داسې زور فزور یاد دي چې دا نور خبره ورته را سره یاد دي غیر ضروری خبره چې متعلق د حدیث نه دی هغه مرته یاد دي ما اصل خبره خو به خود یادي نو دا د اطمینان قلبی دراوی لپاره دا کیفیات هم سره نقل شي یو صحابي وي د حضور مبارک نه چې ما دا خبر اورېده هغه د ونې د لاندې ولاړو څانګه ته ما خوا کوله څانګه په مخ راتله اوس د څانګې ذکر ته ساجت او ولاړه دا مقصد دا دی چې د حضور هغه وزن ماته یاده ده چې دغه وخت کې د ونې د لاندې ولاړه او څانګې استعمال ورکوله نو هغه اصل کلام چې هغه امر او نهي او شریعت دی هغه رانه څنګه هېر شي د ونې او د څانګې نقل کولی شي نو هم څه اصل کلام باندې خو څه اثر نشته خو چې دوی ورسره دا زواید هم ذکر کوي نو دا علامه د کمال حفظ او د تثبت وي ته یو سړي ته ووایې ستا ورور د عربو نه راغی ما په ایرپورټ کې ولید هغه ورته وایي نه یاره ته وایې ما ولیدل لاس کې بریف کیس و ستا مشر ورور ته مخکې روان و کشر وروسته روان و او لاس کې لخته و شنې جامې اغوستې وې نو د هغه ښه یقین راشي چې دې زما دغه سړي سره زما بل ورور هم یادوي یا بل ورور مې یادوي کمیس یې یادوي لخته یې یادوي بریف کیس یې یادوي نو هغه ورور خو به یقیني وي نو هغه د زړه کې څه احتمال د شک شبهې وي هغه ټول ختم شي او وایي نه یاره وایي ولې ورور دې ورسره مخکې روان زوی دې رسته روان لخته یې لاس کې وه شین کمیس یې اغوستی خراخورو ټوپۍ یې بساو ما ولیده نو کیفیات و نقل کې هغه اطمینان پیدا کولی زړه د مخاطب کې چې مطمئن اوسېږي ابن عباس وی حضور به تحریک د شفتین کو داسې به کو ما ته یاد دي مثلا او سید ابن جبیر د ابن عباس نه نقل کوي نو د مسلسلات و فایده استحضار د حالت ماضیه او اشاره کمال تثبت او حفظ د حدیث شریف ته دا دویمه خبره شو دریمه هغه چې دا آیات په اعتبار د ربط سره ګران دی
دا सूरत क़यामत आयात यो कम देर शो पारक ला अक़सिम बियौमिल क़ियामति वला अक़सिम बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअ अश-शम्सु वल क़मर यक़ूलुल लिसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बअुल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरतुन वलौ अलक़ा माअज़ीरा दीजे पूरे द क़यामत बयान बे खुदे वही मेंस की ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयान ब्या खुदे वही द क़यामत ज़िक्र शो कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कद्दम व तवल्ला मख़्की द क़यामत ज़िक्र रुस्तु द क़यामत ज़िक्र मेंस की पकीदार ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना मुददी आयात मुबारक पर ज़िमन द आयतुन द क़यामत की मुनासबत से मख़्की द क़यामत बहस थे रुस्तु द क़यामत और द मर्ग बहस थे मेंस की वी ला तुहर्रिक बिही लिसानक मुख़्वद व जुबा पलुस्तु द क़ुरआन न पम्यन द आयतुन द क़यामत की हुक्म द आदम तहरीक द शफ़तैनो प क़ुरआन दा हो बज़ाहिर बेजोड़ मालूमीगी बेमुनासबता बेरब्ता सवाल पेश सूरत क़यामत का तैयार है न मलायान पर जवाब के हैरान फ़खरुद्दीन राज़ी पर तफसीर कबीर किया और जवाब के क़फ़्फ़ाल मरवज़ी और पख़वाने आलिम मुफ़स्सिर दे अबल जवाब हाफिज इब्न कसीर बिल जवाब शान वर्षा से बिल जवाब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी से बिल जवाब ज़रबत पसिल से रखी फ़खरुद्दीन राज़ी वही कल वही पज़िमन खबरों की द मुखातब न द मुतकल्लिम से शी हुई गैर मुनासिब न पम्यंस की वर्तुदा कार मका नुशेची द सूरत क़यामत नाज़िले दगा वक़्त की हुजूर तहरीक द शफ़तैन को न खुदा पाक वर्ता पज़िमन की पागी तंबीह हुकरा ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही लके यो शागिर्द गैर मुनासिब अमल कई पर दौरान द सबक के नुतो द सबक पर मेंस के अगतवे द मकावा किताब मखलिक बल सकी शीशा की मखगूरी नस्वारा छे तालिबान बड़े देर पर सबक पर वक़्त की न की गूरी सर बराबरी कल तंदे बराबर कल टोपे बराबर सबक पर मेंस के वर्त उस्ताद हुई कहीं नहीं था मुगोरा यान तुशी के डीर पजोरा की तो वर्ते हल्का पखले सादरक दे बिल्कुल जनावरा टोल खलक दे पादाब कपटावा न मुमकिन है ना फ़खरुद्दीन राज़ी से तौजीद पर तफसीर कबीर की चिल आयात द क़यामत के नाज़िले दल दाने दौरान के हुजूर तहरीक द शफ़तैन करो नखदे दागे मुनासिब द हाल द मुस्तफ़ा तंबीह हुकड़ा ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु बे खुदे असल मकसूद शोरों
کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نو سیاق د آیتونو د قیامت په باره کې په منځ کې د دنه دا عمل شو، نو خدای پاک د هغې د اصلاح دپاره د آیتونه راولېږل. نو بیا خدای اصل مقصود تعود وکړه، بیا د قیامت خبره شروع وکړه. نو دا په منځ کې کله د یو شاګرد نه د مخاطب نه داسې فعل ادا شي، نو په منځ کې ورته تنبیه راشي. توجیه خو ډېره ښکلې ده او مناسب ده او واقعات هم دلالت پدې کوي، خو د دې څه دلیل نشته په احادیثو کې، ځکه دا خو نقلي خبرې دي. نو چېرته په یو حدیث مبارک کې دا نه دی راغلی چې د دې آیات د نزول په وخت کې حضور تحریک د شفتینو کړو، نو خدای ورته تنبیها دا ووې. د دې څه ثبوت نشته، ثبوت نه مې دا اگر چې توجیه بسیار خوب است و مناسب واقعات می باشد و این معمول ها و کارهای استادان می باشد که مخاطب و تلمیذ خود را تنبیه می کند بر یک خطایی، لیکن دلیلی سخن نیست که دری نزول این آیات درمیانش حضور مبارک تحریک شفتین فرموده بود. دلیل نه مې دا نو څه نقلي دلیل موږ سره نشته، کنې توجیه ډېره ښکلې. دویمه توجیه د قفال مروزي ده. اوی آیات مناسب دی د قیامت سره، ځکه د بهي ضمیر قرآن ته نه دی راځي، ضمیر راجع د علم د قیامت ته او حال د قیامت ته او خبر د قیامت ته. حضور مبارک نه بعض خلق تپوس کوي یسألونک عن الساعة ایان مرساها او متى الساعة، بار بار به د قیامت تپوس کو. نو د حضور دا خواهشو چې زه ورته زر خبر او علم د قیامت ورکم چې په فلان کې تاریخ وي. د دې آرزو و چې ما ته خدای علم د قیامت راکړي، خو خدای علم ورنه کړ د قیامت د راتلو بالتعین چې کله به راځي. دا لا تحرك به لا تحرك بعلمه وبإخباره لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. د دې لوستل د قیامت د علم او د اخبارو او د دې را جمع کول د واقعاتو د قیامت دا زما کار دی، دا ستا کار نه دی. لا تحرك بعلم الساعة وبإخباره لسانك لتعجل به. نو منکر خدای پاک د لستو د قرآن نه نو کړي، منکر د لستو د احوال د قیامت نه او د تعین د علم دا غي چې فلان کی وخت برازي او د تعین د تاریخ دا دا ستا کار نه، دا زما کار. نو د قیامت سره مناسبت راغی. نو آیاتم وی د قیامت سره تعلق لري او مخکې او رستم قیامت ته او دام قیامت شو، نو کلام ټول مربوط شو. دا خبر هم څه قدر گزارګي کوي، خدا چې د شان نزول نه خلاف او صحیح حدیث نه خلاف. ځکه ابن عباس به حضور په تلاوت تحریک د شفتین وکاو، نه په علم د قیامت. شان حدیث نه خلاف، حدیث کی شان ورود اخبار عن القیامت نه دی، حدیث کی شان ورود تحریک د شفتین بقراءة القرآن دی. متوجیه خو به داسې نه کوي چې د صریح حدیث نه مخالفه. نو توجیه د قفال مروزی، توجیه بما لا یرضى به قائله دی، د سیاق او د سباق او د شان ورود د حدیث نه خلاف دی.
درې متوجی د حافظ ابن کثیر د په تفسیر کې هغه وایي د خدای پاک عجیب یو شان دی چې چرته کتاب الاعمال ذکر کړي نو کتاب الاحکام ذکر کوي او چې چرته کتاب الاحکام ذکر کړي کتاب الاعمال ذکر کوي سورۃ طه کې مریم کې ده پده د قیامت ذکر دی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نو دا کتاب الاعمال دی ولقد ضربنا فی هذا القرآن من كل مثل نو دا کتاب الاحکام شو نو کتاب الاعمال چې د قیامت سره تعلق لري هغه سره کتاب الاحکام ذکر کوي چې د هدایت او شریعت سره تعلق لري ځکه کتاب الاعمال ټول بنا دی په کتاب الاحکام که اعمال د موافقي د کتاب الاحکام سره او معامله درسته ده او کتاب الاعمال د مخالفي د کتاب الاحکام نه او معامله نادرسته ده کتاب الاعمال مبنی باشد بکتاب الاحکام و تابعه میں باشد شرک اور عبادت اوسط وی فحمی الوحی بیا گرم شو وحی و تتابع فرلپسی شورو شو دو تدبیحو که ابن شهاب زهری چی پخپل دا حدیث معلومیگی چی ایوها المدثرو بعد فترة الوحی دے او پخپل دا حدیث معلوم شو فیض الملک الذي جاءنی بحراء آغا ملیکه چی مخکر آغلی و پحراء کی معلوم داشت چی اوز المخکر آغلی و دا ادزام جلت للی نو شوافی چی وی چی یا فاتحه دا کمزور قول او چی چاویلی یا ایوها المدثرو دنو دا اول اضافی دی نه حقیقی اول بعد فترة الوحی دا او دین دا احناف یورین معلومی شوافی و احناف یو مسئلہ کی خلاف دے احدا چی دا بسم اللہ جز دا صورت تے کنر نو چی اول نپا اقرا بسم ربک اللذی کی بسم اللہ راغلنا نپا یا ایوها المدثرو کی راغلنا فاتحہ کی بے مرسل روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین چې کوم دواړه صورتونه ولې حقیقتا هغه کې هغه بسم الله نشته نو بسم الله ته جز د صورت ویل دا صحیح قول نه دلیل نه لري که بسم الله جز د هر صورت وي نو پکار ده چې شروع بسم الله نه شوي بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی آداب د قرآن استادی خو جز د صورت نه او بسم اللہ کی اللہ راشد دری قول ہے امام مالک سے بھی نہ جز دا صورت ہوئی نہیں جز دا قرآن ہوئی بغیر دا صورت نمن احناف جز دا قرآن ہوئی و جز دا ہر صورت نوئی شوافیو کی مشہور قول لا ہے کہ جز دا فاتحیم دے و جز دا ہر صورتم دے او یو قول لا ہے کہ دا فاتحی دے او دا نور و نور نو آغی چی هر صورت شروع کئی پا مانزه که کتاسو شمغافی و پسی منزو کو نو آغی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ او بیچی ولدوالین وی نو بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد پا جده کی بار شوافی مامان شا او پا دی اماراتو کمشتا او مصر کے شام بسم اللہ دا چی سوک جزی وی نو دی جہر کئی او چې څوک جز د صورت نه وي نه هغې جهر نه کوي نو دریو مذهبونو کې جهر نشته امام ابو حنیفه امام مالک او امام احمد ابن حنبل او د شوافیو په مذهب کې غیر مقلدینو به هم پخوا دلته جهر کوو خو چې عرب راغلل هغې جهر نه کوي نو دوی ورته هغه پرېښود دوی خو د هوا په طرف الوزي که مجتهدین
ما پخپل کور غیر مقلد پخوان افغانستان د مسائل مخکې چې عرب اړو دلته دې وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. ځکه حافظ ابن حجر شافعي دی نو دوی اکثر ادله په قرات خلف الامام کې امین بالجهر کې بسم الله کې د حافظ ابن حجر نرالی د فتح الباری نه مسائل چې کوم مشهور مسائل د شوافی دي دا غیر مقلدین هم دي. نو دلته اوس بسم الله پرې خدا اوس نه وای دغه چې عرب نه وای چل ولن فيه حکمت نه کار دی خيار دي کار زمون پشان خونه دي چې احنفي ملمنم نیولې بل غرست نو اکا چراغلی و پا حرا کی دل ترالا نو معلوم داشا چی محکم راغلی و اس یو سندی اصطلاحی خبر داخری متابعہ ما طویل متابعات وقسم متابعہ موافقت دراوی دبل راوی سر پا لفظ دا حدیث شریف کی نو متابعات وقسم دا یو تا متابعات تاموی بل تا متابعات قاصرہ تاما دیتا وی چه موافقت دراوی دی او بل راوی سرا چه مظنون التفرد بی پا داغی لفظ کی یو لفظ دی چه جوڑ دی راوی فقط ذکر کرده نو چه آغا سر موافق پیدا شنو دیتا مطابعات تاما وی اور سر دی حاشیو کی وی چه دا اول دا سند نی نا مظنون التفرد راوی او که دا آغا پا شیخ کی یا پا شیخ و شیخ کی موافقت راشی نو دیتا مطابع قاصر ہوئی نو دلتا گورے مارتا تابعه عبداللہ بن یوسفا بہو ضمیر چاہتا راجی دابا دا قریبی دا مقام نا معلومی و دا سیاق و دا سباق دا حدیث تابعه ضمیر راجی دا لنبی راوی تا یحیی ابن بکیر تا یحیی ابن بکیر سا موافقت کرده عبداللہ بن یوسف او ابو صالح دا ټول شاگردان دا لیس کاکا دی نو عبداللہ بن یوسف او ابو صالح دا موافقت کئی دا لفظ دا حدیث کی دا یحیی ابن بکیر سرا دا اول دا سند دا متابع شروع شو نو متابعات تام شو عام اصطلاح یا دا مظنون التفرد راویسا وتابعه هلال مرداد عن الزهري دا دیم تابعه ضمیر چاہتا راجع دے چه عن الزهري وی نو معلوم داش چه دا زهري شاگرد تا راجع دے ذکر دی هلال ابن رداد موافقتو کو دا بل راوی سر پا زهري کے دا زهري شاگرد پاڑن بی سند کے سوکتے او خیل کاکا دا تابعه ضمیر راجع شو خیل تا نو هلال ابن رداد موافقت کی دا خیل سر پر روایت دا دی لفظ دا حدیث کی دا ابن شعب زهرینا عن ابن شعب سر منتا معلوم شو چی دا موافقت چا سر آیادی دا خیل کاکا سر دکا و خیلم دا ابن شعب زهری او وقال یونس و معمر بوادره دا زهرینو شاگردان دی یونس و معمر دی بوادره ویلی دی دا یرجف فؤاده کی اصلی کلام دی فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده دا دی دویم صفی پا دویم کرخا کی صفتین پا دویم کرخا کی لفظ راغلی دی کنا فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده حضور پاک دا آیاتون ازان سر روڑو پا واپس راتلو کی پا دے حالت کی چیزلی دگی دا نو بوادرہو دی که فوادرہو دی نو دا زہری سلور شاگردان دی گورے یو عقیل کاکاش چاہ یحیی بن بکیر عبداللہ بن یوسف و ابو صالح دا شاگردان دی او یو هلال ابن رداد شو عن دا زہری برائنا شاگرد دی د زهري او شاگرد هلال ابن رداد او بل شاگرد عقیل دا دوغرا فؤاده وی او یونس او معمر او دو شاگردان دی د زهري اغي بوادره ویلی
د زهري سو شاگردان شو سلور یو عقیل کاکا چې دا غدري شاگردان دي یو په اول د سند کې ذکر شو د په متابعه کې ذکر شو عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دیم فؤاده ویل دي او هلال ابن رداد د عقیل سره عقیل شاگرد د زهري دی د مرګره دی په سبق کې نو هلال ابن رداد هم د زهري نه فؤاده ویل دي خود و نور شاگردان دی د زهري نوم معمر دی او نوم یونس دی غیب و غدیره ویل دی دا د محدثینو کرام احتیاط دی منطقین وی زکی مفهوم یو دی نو سب علا پریوتا که فؤاده وی که بوادره او محدثین وینا چه لفظ دا مصطفی او لفظ دا حدیث که سوک فرق رانوالی چه چه سویلی دا مقشان بوائی منطقیان مفاهیم تدور او اثر دا چې نه پیږي نو دی وایي دا روایت بالمعنا شو معنی صحیح ده دی وینا چې کوم لفظ د مصطفی او لفظ د حدیث صحیح وي هغه به نقل کې نو فؤاده دور اویانو ویلې عقیل کا عقیل او هلال ابن رداد د زهري په شاګردان او د نور شاګردان دی غیب بوادره ویلې بادرم وخت توي د وګي د پاس فؤاد خو پرده ده زه بادره که تاسو خیال یاسی دا مثال پا شکر ویم وا یا میخا والت لرگی را اخلاص کوي یا روا دا غیب دا یو طرف رپی دا سریم رپی خو اخو کمیسا غستی اخکاری نا دا خدم رپی خدا باند لخت را اوچتا که یا پا جنه یو اختی متیازی زرزی او دسی ماتی دا کمزوری شی علامه غوام تو غوازر با متیازی اوچی لیدلم غوام سروری دی کنا ورما غوا سروری دا گنه می سروری دا خپل غوا گوری پردینا میخه می سروری دا نو غوالا چه لخت را اخلاصی که متیازی ضرور چی او دا طرف رفی داسی جنیم چوئے کنا ناغم متیازی تیزی او دست ماتی او دا طرف رفی نو بادره مخامخ زړه سره یو وخه ده اصلي زړه رپي نو دا زړه اثر په بدن کې راځي نو چا تعبیر په بوادره سره کړی دی چا تعبیر په فؤاده سره کړی دی او آخري مطلب یو دی یعنی داسې یاره پرې راغله چې زړه مبارک یې خوځېده خو زړه خو محسوس نه دی زړه خو نه ښکاري نو د هغې حس په څه نه کې دا د غوښې نه چې هغه په یو جنب ایسر کی زړه ګورې د دیوتي سره دو ګوتو په فاصله کې دا ګستی دی دې سره په فاصله کې زړه دی او الله وړی د قلب ته ځکه قلب وایي چې مقلوب دی همیشه سیس چې وینو لاندې ویښې غټې سرې اوتي لکه د ټیپر د مولې د الو او زړه چې دی لاندې طرف یې غټ بره طرف یې غټ دی لاندې یې سکروتی ده ځکه ځوړند دی داسې دا طرف یې غټ دی داسې خوځي وما سمي القلب الا لانه يتقلب داسې نه داسې خوځي که اوس خو دغه راغلی دی کمپیوټرایز نظام دی شیشو کې به یو مریض زړه ګوري نو تا ته مو خپل زړه ښکاري هغه به ویني چې حرکت کوي داسې پرده کې لاس له حرکت نو چې دا حرکت تیز شي یا یاره پرې راشي نو دلته غوښه کې اثر نو چې چا فؤاده ویلې نو زړه خو نه ښکاري نو زړه په کوم دی معلومیږي په دې بادره باندې معلومیږي بادره هغه لحم ته وایي چې له پاسه د زړه وي نو دو شاگردان د زهیر یرجف فؤاده وایي او دو شاگردان د زهري هغې بوادره ویلې دی مطلب یو دی خو دوی احتیاط کوي چې لفظ د حدیث کې څه فرق رانه شي او هر لفظ خپل دعوی ته منسوب شي حدیث کې بے اندازې احتیاط ته معانی و مفاهیم ته منګوري اواز الفاظ سری آخری خبره د دې حدیث مبارک مناسبت د باب سره سره او د آیات مناسبت د بدل وحی سره خو په ټول وجوه کې ده ځکه اول ته دا معلومه شو چې ابتدایي وحی سوه هغه خراب اول ته دا معلومه شو چې ابتدایي مکان سو هغه حرام
اول ته دا معلومه شي اول حالت د حضور مبارک په وخت د وحی کې څو هغه باندې دګېدل لاره او اول خطاب د وحی چا سره کړی د خدیجه الکبرا سره او اول شخص خارج د کور نه غصب ته ورقه بن نوفل اول کیفیت او قصص او غداوا نو د ټول اولیت پکې راغی اولیت په اعتبار د وحی د مکان د کیفیت او د خلق د دن خلق د کور او د بار د خلق ابه اول بعد فترة الوحي سوء يا ايها المدثر باب كيف كان بدل الوحي ثابت ابه د آيات انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده اغيثر مناسبت سره اف هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا ناموس چې خدای په موسی علیه السلام نازل کړی نو چې موسی علیه السلام ته څنګه وحی شو تا تم دغه شان وحی کېږي نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده نو دا باب سره مناسبت راغی او دا آیات سره نو دا حدیث من کل الوجوه مطابق دی دا باب او دا آیات سره وصلی اللہ علیہ بس تکو مخی خدیجه بی بی دا دی امت مومنه خونه دا لوی فطرت سلیمه خواهنه بے اول ایمان نورنی پا حضور پاک اول خوی سوک مومنان الرحمن دعوتنا نبوت کنه ما خونه دی ورده دا سو پوی اولو سی مامان دا خوشیگان وی دا خبره غلطی دی دوله نم کی خودل څنګه دي دا خنه دي عزا د بت نوم دي افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى الکم الذکر والانثى تلك اذا قسمه ضیزا عزا د بت نوم دي مناف د بت نوم دي دا نمونه کې خودل باندې الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سيد أنا أحركهما لك أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به سلور مباحث تقی اللہ رہے اول معنی دا حدیث شریف تحقیق دا الفاظ و دا اعراب دا معنی دیمیو اصطلاحی بحث دے ضمنان دریم دی آیات مبارک یو اشکال لے اور سلورم تطبیق دا حدیث شریف دا باب سا مناسبت دا حدیث دا ترجمے سا سند کے اول خبر سند نمونو بیان پر اسماء الرجال کے راغلے آخری شخص سعید بن جبیر دے اور پس ابن عباس ننور راویان و بیان فلان کی وقت کی پیدا دے فلان کی وقت کی وفات سعید بن جبیر دیر علماء پنیز افضل دا تابعین دے
इब्न अब्बास से खुसूसी शागिर्द इब्न अब्बास आगा तफसीर मोतबर दे ची वासिता दा मोतबर सिखात और शागिर्दान हुई लेकिन सईद इब्न जुबैर मुजाहिद दा चिकम मुसहफ दे इब्न अब्बास दे दा पर सही न दे निकाल मुकातिल इब्न सुलेमान नकल करी और दागन साहिब इब्न यजीद कलबी जिक्र करी मुकातिल इब्न सुलेमान ضعीफ है और साहिब इब्न यजीद कलबी मुत्तहम बिलकिज़ब दे मगर छापते तफसीर मुसहफ दे इब्न अब्बास दा काबिल एतमाद न है इब्न अब्बास आगा तफासीर और अक़वाल काबिल एतमाद भी दागन सिखात और शागिर्दान और नकल करी और पर बुखारी और पर मुस्लिम गिरी कदीर तफासिर के हवाला पे इब्न अब्बास वर्के खबर साबित नहीं रूबी आसमान दा जबरजद दे फलान के दे सरोदर दे फलान की दार तचाए सईद इब्न जुबैर दा आखिरी मुबारक शख्सियत च हज्जाज इब्न यूसुफ जालिम शीद करो और दुआ को रहे खुदा जमाना पसे पबल चामू मुसल्लत मन पसे बेबल सुकने की वजह सईद इब्न जुबैर इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर मुबारक दत्रवीर और बयान में अब्दुल्लाह वफात के दिन नबी करीम जो तकरीबन 2 लस्काल उमर नोला बालिग शिमिनो रदी वजन अखपल अहादीस चिद सय्यदुल कायनात तौरी दिले दे नसो अलमाई पिंजरी सईदा चौल अहादीस और दिले ना पर रौदुल बासिम फिर ज़ब्यान सुन्नत अबुल कासिम की लिखी नवल्लस अहादीस द बराए रास्त सय्यदुल कायनात तौरी दिले और रिवायत रिश्पारा सुसौन अजियात मरासील द सहाबों और दिल द मशरानों खुदी दागी नुवानली नु मुरसल द सहाबी हुज्जत मुरसल देते हुए आखिरी सागु जिक्र नशी सहाबी जिक्र नशी इब्न अब्बास आम रिवायत द मशरान और सहाबों ने द पखला रिवायत कम करे द तहिब्रुल अरब और तर्जुमान क़ुरआन दे तफसीर किसी बयान के में इंशाअल्लाह तवाइफ के खत आखिरी उम्र की नजर खत्म से इब्न अब्बास वाई दे आयात पर तफसीर की दर्द आयात द तफसीर दी आखिर खत के हदीस शरीफ और दलते रवाहे पर मुनासबत करोड़ी लेकिन यो हदीस सोचल रोड़ी दे आयात पर तफसीर की सूरत क़यामत के ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअना फत्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना नबी आयात पर तफसीर की इब्न अब्बास से बोई खारकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआरिज मिन तंजील शिद्दतन सय्यदुल कायनात बर्दाश्त को दनुज़ूल द वहद वजना सख्तेला युआलिजु यतहम्मलु व यतकासा बर्दाश्त को द तंजील द वहना शिद्दत ला सख्ती पे बर्दाश्त कोला द वही रातों पर वक्त के पर नबी करीम बशिद्दत रातों दबागा बर्दाश्त का युआलिजु यतहम्मलु व यतकासा बर्दाश्त का वकान मिम्मा युहर्रिकु शफतैहि नकान ज़मीर के 2 इस्तेमाल है और माँ के 3 इस्तेमाल है
اول لکان ضمیر علاج تراجی دے چپا ضمن دا یعالجو کے ذکر دے معالجہ مستر تا ضمیر دا مؤنث و مذکر دوار راجی کی گی وکانا او دا برداشت دا مما یحرک شفتیه بسبب دا تحریک دا شفتین دا شنڈ مبارک بے قضول نو ما لا ما سببی شو وکان ذالک من سبب تحریک شفتیه او دا برداشت کول دا تکلیفی دا وجه دا فضول دا شنڈ مبارکونو شنڈ مبارک بے زر فضول نو کان ضمیر معالجی تراجی چی پسمن دا یعالجو کے دے او ما سببی دے او یحرکو پتاویل دا مستر کے اگردا رہے وکان هذه المعالجة بسبب تحریک شفتیه او دا برداشت دا پا سبب دا فضول دا شنڈ مبارک بیم احتمال پکانا کدا چی نبی کریم تراجیر وکانا و رسول اللہ نما کی بید بے احتمال دی اولدا چی ما مما مجموعا ما پمانا دا ربما سر دی وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما یحرک شفتیه دیر کرتا بحضور شنڈ قدولے مما پمانا دا ربما سرش وکان رسول اللہ ربما یحرک شفتیه حضور مبارک با دیر کرتا شنڈ قدولے دریم دا چه ما پا مانا دا من سر ده ولی من ما پا مانا دا رب ما سر رازی دا دی شاہد عربی دا ده وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً تَوَاصَى بِهَا الْأَبْطَالُ سِجِّينًا وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً وَإِنَّا لَمِمَّا لَرُبَّمَا اور دریم احتمال دا چی ما پا مانا دا من وَكَانَ مِمَّن يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وہ حضور مبارک دائے خلقونا چی تحریک دا شفتینو نکاو ما پا مانا دا من سر رازی لکا خدای وی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ نو ما دلتا پمانا دا من دے فانکحو ما طابا من طابا لیکن نارینو زنانا خو زویلو قولو ندی ما خو پا غیر زویلو قولو کی استعمالی نو دلتا ما پمانا دا من دے نو وکانا ممن یحرک شفتیه نو دا دی جملے دری معنی میرے توکڑے اولا وکان هذه المعالجة بسبب تحریک شفتیه نا یوا دیما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما یحرک شفتیه دا دوا دریما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن یحرک شفتیه دی تحریک دا شفتینو کی او پا وقت تنزیل کی شدت ولی سختی محسوس ہو لے اول وقت کی خودلو استماع و کلام دا جبریل تا دیم تکرار دا غیب و چرانئیر نشی درم فهم دا مقصود دا غیت خیال کن چه معنی سرا نو پا یو سات کی استماع تکرار توجہ دا فهم
دا درې واړه په یو ځل جمع کېدل ګرانې نو سبب د تحریک او دا سبب د شدت دغه ام ویدل شو ام تکرار شو ام خیال معنا و مقصود تشو نو درې واړه صفات په یو ځل جمع کېدل په سید الکائنات سبب د شدتو نو خدای ورسره وعده وکړه چې دا یو کار کوه ته دې دوه نه بېغمه اوسېږه بس غوږ ده بیا د هغې تکرار ستا په ژبه او د هغې د معنا زړه ته ستا راوستل دا زما کار دی دغه غم مه کوه ته بس غوږ کښېږده بیا ستا په ژبې راوستل چې هېرېږي به درنه نه او د هغې فهم او مراد دا زما کار دی نو درو کارونه چې سړی په یو ځل کوي نو خدای ورسره وعده وکړه چې دا دوه مه کوه دا یو کوه بس غږ ده پوه شو دا ګرانوالی په سبب د دی چې سید الکائنات به په یو وخت کې درې عمله کول یو استماع یو تکرار یو توجه للمعنا والمقصود نو خدای دا یو ورته یو کوه دوه مه کوه صرف وقت ده استماع کوه تکرار ستا په ژبه یاد ساتل او فهم د مقصود او د معنا دا ورته څه کوم هغه مې مه کوه نو وکانه ممن يحرك شبه فقال ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس شاگرد ته سعید ابن جبیر ته وایي زه درته شونډې خوځوم لکه څرنګه چې به حضور مبارک وي داسې کوم نو سعید ابن جبیر خپل شاگرد ته وایي زه درته شونډې خوځوم لکه ابن عباس چې ما لیدلی نو هغه ورته شونډې وخوځولې نو شاگرد ته وایي زه درته شونډې خوځوم لکه څرنګه چې ما خپل استاد لیدلی دی نو تر امام بخاری پورې تحریک د شفتین او د هر راوي عمل لاغه نو دیتا حدیث مسلسل به تحریک الشفتین وای دا ترستو خبرکم نو دغه وای ابن عباس شونډه خذو لکه حضور مبارک حضور با وقال سعید سے وای اوس ابن عباس سے لیدل ابن عباس ته یا حضور مبارک په خپل شونډه مبارک حضور وای ځکه ما وای په ابتدا کې دا څه کول ځکه د ابتدا نه لیدل ابن عباس کشر یې د بل صحابي نه اورېدلی دي خدا صحابي نه مې وانه غشت دیو جن ابن عباس دا څه نه وای کما رأیت رسول الله بلکې دا وای انا احرکهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما زر تحت تحریک کوما لکه حضور چې بکاو نو حضور د پخپل لیدلې دی په دغه وخت کې او کله بل صحابي نه نقل کوي نو دواړه احتمال لري پکې دا څنګه وایي کما رأیت رسول الله او سعید ابن جبیر وایي کما رأیت ابن عباس ما خو پخپل استاد لیدلې دی او د ابن عباس د کلام کې دواړه احتمال شته ممکن ہے کہ سید الکائنات پر زړې قصې حکایت کړي او دا ممکن ہے چې یو بل مشر صحابي نه اوریدلی چې هغه حضور مبارک په دغه صفت او حال لیدلی په خپل ژوند کې وقال سيدنا احركما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنه فحرك شفتيه فانزل الله تعالى خدای د آیات نازل کړ لا تحرك به لسانك لتعجل به مقدوا پلستو د قرآن جبخ پلا چې تلوارو کی پس دکړه دا غي او پایات دا کی ان علینا جمعه و قرآن زما پسیمه دی جمع کول د قرآن ستا پسینه کې او لستل د قرآن ستا په جمع قال قد جمعه لك صدرك یا جمعه لك صدرك صدر کې دوه احتمال لري یا مرفوع